سلور قسمه کسان داسې دي چې که چېرته د هغوی نه منځونه قضا شي نو هر څومره منځونه چې قضا شوي وي د هغې قضا راګرځول په ده باندې لازم نه دي. عام حالت کې چې انسان برابر وي، تندرست وي، صحتمند وي او د هغه نه منځونه قضا شي نو که هر څومره زیات منځونه وي نو د هغې قضا راګرځول د شارع له طرف نه په ده باندې لازم وي. که د هر قسمه بیماري وي په ده باندې او هر قسمه سخت حالت په ده باندې ولې رانه شي خو د منځونو قضا راګرځول په ده باندې لازم دي. لیکن یو څو کسان داسې دي چې که چېرته د هغوی نه هر څومره منځونه قضا شي د هغې قضا راګرځول په ده باندې لازم نه دي. هغه کسان کم دي هغه درته انشاءالله دې ویډیو کې بیانوم. ما عزتمندو یو په هغې کې هغه کس دی چې هغه لیونی شي. لیونی شي، دماغ یې کار پرېږدي او د دماغ د کار پرېښودو په وجه باندې دی بالکل په ځان باندې پوهېږي نه. صحیح معنو کې لیونی وي او د ده نه شپږ منځونه یا د شپږو منځونو نه زیات منځونه هغه قضا شي. صحیح ده، د شپږو منځونه یا د شپږو منځونو نه زیات حالت په ده باندې واوړي، د دې نه زیات منځونه د ده نه قضا شي نو د دغې کم چې په حالت د لیونتوب کې د ده نه قضا شوي دي د دغې منځونو قضا په ده باندې هغه لازم نه ده د شارع د طرف نه. صحیح ده، یعنې که چېرته د پنځو نه کم وي یا څلور وي یا درې وي یا پنځه وي او د شپږو نه کم وي او هغه په د ده نه قضا شي په حالت د لیونتوب کې نو د دغې پنځو منځونو یا چې څومره لاندې کم وي د دې قضا به راوړي. خو که چېرته د شپږو نه زیات نو د هغې قضا په ده باندې نشته. دویم هغه کس دی زما عزتمندو چې په هغه باندې بېهوشي راشي، دی بېهوشه شي نو په حالت د بېهوشۍ کې که چېرته د ده نه شپږو یا د شپږو منځونو نه زیات منځونه قضا شوي وو نو په دغې صورت کې په حالت د بېهوشۍ کې چې څومره منځونه بیا د ده نه قضا شوي دي د هغې قضا په ده باندې لازم نه ده. خو که چېرته دی د شپږو منځونو نه په کومه ساعت کې چې کوم دی په ده کې هوش راغی، پنځه منځونه قضا شو، څلور منځونه قضا شو، د هغې نه وروسته په ده کې هوش راغی نو په دغه صورت کې دا کم منځونه چې د ده نه څلور منځونه یا پنځه منځونه ده باندې قضا شوي دي د دغې قضا په ده باندې لازم ده. خو که چېرته شپږو یا د شپږو نه سیوا و نو د هغې قضا په ده باندې نشته په هغه صورت کې چې په ده کې په منځ کې هوش نه وي راغلی. زما عزتمندو دا دوه کسان شو. دریم هغه صورت دی زما عزتمندو چې کومه زنانه ته بیماري راشي، کومه چې ماهواري او د نفاس او د حیض بیماري وي نو په هغه صورت کې چې د دې نه کم منځونه قضا شي نو د دغې منځونو قضا په دې باندې لازم نه ده د شارع د طرف نه، ځکه په دې کې مشقت دی، تکلیف دی پکې، ځکه دغه بیماري په هره میاشت کې چې کوم دی زنانو ته راځي نو د دغې د وجې نه مشقت دی، تکلیف دی او مشقت چې کوم دی هغه الله رب العالمین په چا باندې نه غورځي. د دې وجې نه الله رب العالمین دغې زنانو ته چې په حالت د حیض کې یا په حالت د نفاس کې د دې نه قضا شوي دي دغه منځونه دغې زنانو ته معاف کړي دي، په دې باندې د دوی څه ګناه هغه نشته دی. نو دا یو څو کسان داسې دي چې د دوی ته دا منځونه قضا شي د دې قضا لازم نه ده. خو که چېرته د دې نه هټ کر وي او څومره کسان وي او د هغوی نه هر څومره منځونه قضا شوي وي، که پنځه کاله قضا شوي وي، که شپږ کاله قضا شوي وي، که لس کاله قضا شوي وي، هر څومره منځونه چې قضا شوي وي د عزتمندو د هغې قضا راوړل ګورئ د شارع د طرف نه ضروري دي. دا نه ده چې یاره زه به فدیه ورکړم یا به زه استغفار وکړم یا به زه توبه وباسم. الله رب العالمین ته که هر څومره جاړې، هر څومره استغفار کې، هر څومره توبې وباسې، هر څومره فدیه او صدقې ورکړې خو د دغې قضا منځونو هغه معاف کېدل نشته. دا به هله معاف کېږي د الله له طرف نه چې کله د دې قضا راوړي او د الله رب العالمین نه استغفار وغواړي. زما عزتمندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.